الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ګرانو کتونکو یو ځل بیا موږ ستاسو په خدمت کې حاضر یو. زموږ پروګرام دارالفتاء والقضاء پېښور آنلاین فتوا سیسټم کې دا پروګرام موږ شروع کړی دی. په دې پروګرام کې ستاسو د ملګرو کم سوالات هغه موږ ته د سوشل میډیا په ذریعه یا د ټلیفون په ذریعه یا د میسیجونو په ذریعه کوم سوالات راځي. زموږ د دارالفتاء والقضاء پېښور رئیس حضرت مولانا مفتی غلام فرید حقانی صاحب دامت برکات ملالیه هغوی ستاسو د سوالاتو جوابات ښه په تفصیل سره تاسو ته وړاندې کوي. زما محترمو ستاسو په خدمت کې یو عرض دا دی چې زموږ څومره ویډیوګانې تاسو ګورئ نو دا ویډیوګانې د ثواب په نیت باندې نشر کیږي. ستاسو په خدمت کې دا درخواست دی چې ملګري دا ویډیو اوري نو هغه چې کوم دی تاسو د خپلو خیالاتو اظهار د کمنټ په ذریعه هم کوئ او دغسې دا مسلې دي دا د ټولو ضرورت دی. په حیثیت مسلمان دا ویډیوګانې تاسو نورو ملګرو سره خپلو یارانو دوستانو سره شیر کوئ چې هغوی ته هم د دې هغه مسلې معلومیږي او دا شیر کولو په ذریعه باندې دا هغوی ته به دا مسلې رسي او دا ټول چې کوم دی د ثواب او د دغه یو صدقې جاریې یو ذریعه د تاسو ته به چې کوم دی په دې شیر کولو باندې ثواب ملاوي. مفتی صاحب د نننی پروګرام کم سوالات دي د هغې شروعات کوو. د باړې نه مولانا عبدالمجید صاحب هغې سوال کړی دی. هغوی وایي چې د جومات دپاره د شمسي او د بجلۍ پکې مونږ اخیستي وو 6 پکې دي. اوس دا مونږ د مسجد دپاره خرڅول غواړو ریټ مونږ د هغې مقرر کړی دی. نو هغوی وایي چې آیا دا پکې مونږ خرڅ کړو او دا پیسې بیا په جومات باندې ولګو نو د دې خرڅول څنګه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزتمندو د جماعت هغه سیزونه چې په جماعت کې ضرورت نه راځي نو هغه سامان بل جماعت ته ورکولی شي او دغه سیزونه چې هغه په جماعت کې زیاتی وي نو دا ته خرڅولی هم شي. عام خلک یې اخیستلی شي او هغه په کور کې د هغوی استعمال کولی شي. مثلا دا پکې تاسو په استعمال کې نه راځي زیاتی دي نو جماعت بل کار د پاره خرڅولی شي او څوک چې دغه پکې کور د پاره والي نو کور کې د دې استعمال هم کولی شي او دارنګې د جماعت نوره څیزونه هم چې زیاتي وي خرڅولی. البته که جماعت کې په کار راځي نو بیا خرڅول روا نه دي. صحیح شکر. امید دی مولانا عبدالمجید صاحب ستاسو د سوال جواب ملو شوی. عزتمندو زمونږ پروګرام دا ریکارډډ پروګرام دی او د هر د اتوار په ورځ باندې زمونږ لایو پروګرام هغه نشر کیږي. تیر اتوار نه زموږ پروګرام شروع شوی انشاءالله را روان اتوار باندې به هم د 10 بجو نه 11 بجو پورې زموږ لایو پروګرام وي. نو په لایو پروګرام کې تاسو ډایرکټ هغه پروګرام کې موږ ته کالونه هم کولی شئ او د مفتی صاحب نه تاسو د خپلو مسلو جواب په لایو پروګرام کې په هغه ټایم باندې تاسو خپل هغه تپوس او پوښتنه کولی شئ. د لایو پروګرام دپاره زموږ د پی ټي سی ایل نمبر 091 52 30 330 دا د ځان سره نوٹ کړئ. انشاءالله د اتوار په ورځ د 10 بجو نه تر 11 بجو پورې به زموږ لایو پروګرام نشر کیږي. هغې کې تاسو خپلې پوښتنې بیا کولی شئ. مفتی صاحب بل سوال دی کرک نه مولانا ثاقب صاحب تپوس کړی دی. دوی وایي چې یو کس ویزا لګوي 11,000 ریال یو کس نه قرض والي او بیا ویزا باندې بل ملک ته لاړ شي. کله چې واپس راشي اوس دا کس نه د خپل 11,000 روپۍ هغه واپس غواړي نو اوس دی هغه اولنی چې په کم ټایم تلو او قرض یې اخیستی وي د هغه وخت 11,000 ریال هغه قیمت په ورکړي او که موجوده وخت سره چې کوم د 11,000 ریالو قیمت جوړېږي دغه به ورکړي. د مولانا ثاقب صاحب د سوال مقصد دا دی چې ریالونه په هغه وخت کې لږ په کم قیمت باندې میلاوېدل. اوس خو قیمت زیات شوی دی نو اوس په دا ریالونه ورکوي د هغو قیمت په ورکوي. جواب دا دی چې ریالونه چا نه په قرضه کې والی نو 100 کاله پسې چې ورکوي ریالونه به ورکوي. سونا چې چا نه په قرضه کې والی 100 کاله پسې چې ورکوي سونا به ورکوي او که چا نه پاکستاني پیسې روپۍ په قرضه والی 100 کاله پسې چې ورکوي نو پاکستاني روپۍ به ورکوي. جزاکم الله جی. مفتی صاحب بل سوال مونږ ته د پېښور نه مفتی طیب صاحب دی. دوی ته پوښتنه کړې ده یو زنانه خاوند وفات شو عدت وفات کې ده. اوس دا عدت دا زنانه د خپل والدینو په کور کې آیا دا تېرولی شي که نشي تېرولی؟ په زنانو باندې چې کله دې ته طلاق وشي یا د دې خاوند وفات شي نو خاوند په کور کې دې باندې فرض دي چې عدت په تېروي. د طلاق خپل عدت دی او د مرګ
د مړي خپل عدت دی خو بعضې ځایونو کې داسې دي چې زنانه غیر محفوظه وي د هغې عزت نفس غیر محفوظه وي ستر پردې خیال یې څوک نه کوي نانو نفقې خیال یې څوک نه کوي د خونې چې وفات شوي د لیورونو په کور کې یعنی د دې د پردې خیال څوک نه ساتي نو په دې عذر په سبب باندې مور و پلار کور ته راتلی شي زنانه او مور پلار په کور کې عدت تیرولی شي. جزاکم الله محترمو بعضې ملګرو د اواز ګیله کړې وه چې اواز کم دی انشاءالله امید لرو چې د کم اواز مسله تاسو ته راپېښېدله او انشاءالله برابر شوي ځکه چې په دې پروګرام کې موږ د اواز دپاره ترتیب برابر کړی دی. نو تاسو دا ویډیو شیر کوئ کمنټ هم خپل رالېږئ چې څه ملګرو مسلې وي د کمنټس په ذریعه هم مسلې رالېږئ او دا ویډیو چې کوم دی زیات نه زیات ملګرو ته شیر کوئ. بل پروګرام کې به انشاءالله بیا ملاقات کیږي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.